بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. مخکې بین اسرائیل ته یو مقور په یاد شو چې تاسو د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله، الله تاسو د پاسه د تور غر اوچت تاسو نه واده واغستا د تورات د احکامو د منلو د پابندۍ کولو، وروسته مو بیا د هغې خپلې وعدې خلاف ورزي کوله. نو یو دکه خبره خو نه وه، دویم خباست ستاسو دا و هیلې باندې جوړولې. الله وی هغې خلکو له مو سزا ورکړه ستاسو قوم کې، شکلونه مولا مسخ کړل او بیا مو دا واقع عبرت وګرځول د هغه وخت او د وروستو خلقو لپاره. نو دلته فرمایي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، یقینا معلوم دي تاسو ته هغه کسان چې زیاتیت کو پتا سو کی په سبت پرز د خالقي. تاسو تا هغه خلق معلوم دي چې هغه د خالی پر از باندې زیاتی کو تاسو د قوم نو. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مونږ وی هغه ته چې شی تاسو شادوغان ذلیل او خوار. بنی اسرائیلو کې دک یو قوم داسې خلق هم دا قوم وو خدا سے خلقو پکې چې هغه د خالی پرز باندې چې کم د دې د پخواخه باندې د پابندۍ روز مقرر شوی و، صرف عبادت له خاص شوی و. لکه څنګه چې حدیث کې راځي، بخاری او مسلم شریف حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک د جمعې د ورځ د نور قومونو نه ګډه وډه کړې و او دا دې اخیری امت له ساتلې و چې دا به د دې د عبادت او د دې لپاره خاص د اختر وځي. يهوديانو سبانه روز خوخه کړه او عیسایانو بعد هغه دین سبا پسې چې بل ورځ کم راځي، جمعه پسې سبا خالی راځي او خالی پسې بل ورځ بیا اتوار. يهوديانو خالی ورځ خوخه کړه، دې ته تر صحاده پورې اختیار ورکړو د سلیکشن لپاره، د منتخب کولو لپاره، او عیسایانو لپاره دغه ورځ خوخه شو د اتوار ورځ. مونږ د پاره الله پاک دا ورځ د جمعې خوښه کړې و. يهوديانو په خپل نسبت باندې سوچ کو چې د خالی پر ورځ د کائناتو پیدا کول ابتدا الله کړو، مونږ یې ځکه خوښ. اوس د دې امت لپاره جمعه څومره اهم ده، هغې خو مونږ سوچ نه کړی. اگر چې د بین الاقوام د پالیسو مطابق مونږه اتوار ته وړېدلی یو، دا د عیسایانو خوښه. خو به هر حال د دې حالاتو نه چې خلک دی، به هر حال د زمون اوس بد قسمتی ده چې مونږ مغي سره تړلی یو، ورنه حالات داسې نه و.
پکار داسې نه وه جمعه زمونږ دپاره اهم ورځ وه په دغه ورځ د هر کاروبار نه چوټي پکار وه زمونږ استاد محترم مولانا مفتی ظهرالعلی خان صاحب الله دې قبر د نور نه ډک کړي کم یو لیډر په ټیم کې چې دا فیصله شوه نو د هغه په نوم یې یو لوی خط لیکلی خپله رساله کې مدرسې شایع کړی و پای کې ټولې خبرې ورته لیکلې وې چې ډېر کارونه دي ډېر ښه کړي دي خلک دنه خوشحاله دی خو دا یو کار دی انتهایی غلط کړی دی اگر چې ستا به څه مجبورۍ خو د قوم دپاره د مسلمان قوم دپاره دا انتهایی د تباهۍ او د بدقسمتۍ هغه مقرره چې دا د جمعې ورځ د هغې په کارونو کې تېره شي او د عیسایانو سره بیا د اتوار په ورځ دمه کوي او په هغې یې داسې دلایل پیش کړو چې هر سړي ذهن هغې ته نه رسي او دا یې ورته ویلي وو چې ګورې دا هم یو خبره ده چې ستا دپاره د غټ نقصان ذریعه به دا هم دکه خبره یو جوړېږي بهرحال په دغه پیچیدګو باندې نه ځو مونږ اوس دې وخت کې بني اسرائیلو دپاره دا پابندي لګېدلې وه چې د خالي په ورځ به تاسو تورات نه پته لګي چې هغې ته ویلي وو چې په دې ورځ به کاروبار هم نه کوئ زمینداري به هم نه کوئ مزدوري به هم نه کوئ په دې ورځ به تاسو تر دې حده پورې چې کور کې به هم اخلي پخلي کار نه کوئ تیار به خوراک به کوئ که مو مخکې نه تیار کړي مونږ اوس د جمعې په ورځ باندې ځان له ډېر کارونه جوړ کړي دا دکانداران خو الټه چلیږي د سارې تر غرمې پورې دکان ته نه دي تله پکار چې خپل وس کې دي او که خامخا ځي نو بس وختي اته نه لس بجې چوټي کوي صرف جمعې له تیاری کوي صحابه کرامو به د بلې ورځې نه جمعې له تیاری کوله زمونږ په جون کې برکت اولی نشته زمونږ ذهن کې سکون اولی نشته زمونږ پیسو مال کې برکت او عزت اولی نشته مونږ هغه پابندي نه کوو د جمعې د مانځه نه پس د الله پاک د سورې جمعې په آیات کې حکم دی چې تاسو ځئ بیا کاروبار کوئ د الله فضل اولټوئ ځان له خوارش یې په ځمکه کې هغه ټیم بیا د الله فضل نه لټو بیا ګرځو چې ته په نشو تماشو پسې څوک یو ځای ته چکر لځي څوک بل ځای ته د اتوار په ورځ باندې خو به ډېر علما وایي چې دا ډېر زیات پروګرامونه جوړېږي دیني محفلونه جوړېږي دین هم لږه ډډه کول پکار دي ځکه چې دا خو موږ سراسر لګیا یو نصاراو سره مشابهت کوو مونږ به د خوشحالۍ ورځې کوشش کوو چې جمعې ته راولو بهرحال دا په خپل ځای دي دی باندې پابندي دا لګېدلې وه چې دا به نه کوئ دغه ټیم دا یهودیان چې وو دي د بحر کلزم نه اخوا د سمندر په غاړه باندې یو کلی و ایله نوم یې و اوس ورته عقبه وایي هغې سره دی پاتې کېدل پای کلی کې د دې کار سو د دې مشغله سو میان د میانو کاروبارو د دې میان نیول خړلو مو خرڅولم نو دی باندې الله امتحان راوست چې د خالی پرز بدیو قتل یوم سبتهم شرعا استاتیم حیتانهم یوم سبتهم شرعا دی ته د خالی پرز میان ډیر راتلل سر لبراتلل او یوم لا یثبتون لا تاتیم خالی رز نو سر لبنراتلل دی وی چې دی ته بخکاره ډیر شول سر لراتلو مطلب دا دی ته ډیر ښکار شو انسانو دوکه بشکل کني اسی هم په دغه دریاب کې میان دا نه وو چې ګنې الله وی چې اسی به میان ولا نه ورکول اسی به هم وو خو په دغه غرض به ډیر سر لرالل نو دی به وی چې دی به تو لیدل دی هیله جوړ کړل
دا غینه دریاب نه ځان لا دریاب په غاړه ځان لزه په ځای خندقونه او کنستل تالابونه جوړ کړل دریاب نه وطناله راوي راوستي پاغي کې وتا میان رالل بیا به غبن بن ک په دغه رز د خالی فرض نو بل رز به بیا ونی ولا خاص به کړ چا ورته تاسو کو چې دا تاسو غلطه کوي خالی پر اسکار بند دی وی ښکار کوم نه کو مو صرف ناله راولو نه هغه کې د میان ناشي او بندونه وته بیا بند کو بل رزي نیو دي ته هیله وای ناجایز هیله ناجایز هیله ناجایز یا جایز کیږي نه چې د الله حکم به ځان ته باندې لکه یا د الله د حکم خلاف کې لکه نبی علیہ السلام حدیث کې راځي بخاری مسلم حدیث ده چې الله د يهوديانو باندې لعنت کی چې هغه په هیلو باندې د الله حکم چې هغه ګډ وډ کو منه نه او تفسیر ابن کثیر اور روایت راغسته لري چې نبی علیہ السلام فرمایلیو لا ترتکبوا مرتکبت اليهود تاسو د هغه خبرو ارتکاب مکوئ چې د کوم خبرو به يهوديانو ارتکاب کو کم کار به کو ای غیبا دغه هیلی باندې کوله نو څه چلی شو فیستحلوا محارم الله بأدنى الحيل اغید الله پابندی لګولې شوی کارونه ځان له حلال کړل پس په معمولی هیلو باندې بعضی هیلی چې علما محققین وی هغه جایز وی د الله تر طرفه مو کنه ایوب علیہ السلام تعالی وی خذ بيدک ضعفا فضرب به ولا تحنس سوګند خړلو نو الله وتی په یو جارو باندې با ختم شي یوسف علیہ السلام ولور نیول وختل نو الله وته طریقو خو لکذالک کدنا لیوسف چې غیله پاغي دغه کې په خپل خوخه لوټه کې خودل دا شان نبی علیہ السلام بلال رضی الله عنه یا نور صحابه چې کجوري وروړي خسته کجوري نبی علیہ السلام د خیبر ټولي کجوري داسې غیوی نه سبق کمزوري هم دي مونږه کمزوري مثال دوه کاټنه ورکو نو هغه باندې یو واخلو په 200 یو سو واخلو نبی علیہ السلام وته وی چې فذلک الربا دا خو بیا ربا شولا سود شو تاسو په یو جنس کې کمی زیاتی مکوي چې یو جنس والے سیز ورکوي لکه غنم ورکوي دغه کې به کم او زیات بیان اخلي غنم نو طریقې وته خولا چې دکا کجوري کمزوري خرڅوي یا غنم او یا برخه کې بدلوي نه حق تاسو بیا په دیخو کجوري کې بدلوي چې الله وته خولا طریقہ پیغمبر علی السلام وته خولا خود جائز شو ځکه چې شریعت ذمہ دار غو او د الله طرف نه شریعت راته بیا بازي هلي داسي چې هغه د الله د حکمونو خلاف نه د پابندیانو خلاف نه نو د هغه علماء بعض زینو کې اجازه کړو خپل شرایط او اصول سره هغه دا نو چې مړې دی پکات کې پروت یو خلک ډیر اغون شي او صابونونه دی وی شي او مړی هلته قبر ته تلواري او ته دې ځای کې ناشته او هغه بیا چاله ورکی د چا د پاره کې د مالدارانو د پاره د هلي کې راغلي د چا د پاره او د غریبانو د پاره د فیډیو په شکل کې پیش کول د دې خلکو خوشته ټول خلکو لري کاټنه والی سو کو پابندی نه لګي دی مولانو لري یو کاټن اخلي دی امیانو لري یو کاټن واخلي پورا دی ولور کی خو خلکو ته دغه لوبه نه جوړي دا د خلکو په زور باندې به خلکو مسلط کړو او طریقې دغه نو چې کوم چا خولې و نه غیم دغه طریقې نو خولې دا خپل شرایط دارسیس او به هر حال کوشش وکړ دی چې سریح او آسان او ښکارا کوم اعمالی چې هغه وکړي شي بس پای باندې چلی دي شي کوم سيزونو کې شک ما پیدا شي کنه نو دع ما یریبک الی ما لا یریبک نو دی به د کهیله جوړولا الله سو وکړل الله ته شادوغان او خنزیران جوړ کړل
او په دغه باندې ځان ته دا سيزونه حلالول. تفسیر عزیزی لیکي چې دی سوره وخت دا هیلې کړي ډیر وخت یې کړي خلکو به منکول بعض خلکو نه منله اخر کې ورته د قوم تبیا راغې بل نبی د الله غالبا داود علیہ السلام هغه ته وی چې تاسو ډیر زیاتې کوي د الله د حکم خلاف کوي دیوی دا موږ د پلار نیکه د وخت نه داسې کوو که الله منکول منکړي به لکه څنګه چې عربو مشرکین وي نو هغه منکړل چې نه دا غلط کار دی تبلیغ شروع 2000 کسان هغه سره مرګري شو هغه په خپلم د الله د حکم خلاف نکاو دا کار به نکاو او دا نور به هم نکول اخر کې هغه وی چې اسې نه د دین نه حسد د وجه په موږ عذاب راشي بایکاټ وسره ځان لته بهر وروتل جدا دی رشول بعضی وی چې ځان ته دیوالو بهرحال خبرې به یو بل اورې دی لیدل به نه چې سوريغه بد کلی یو بل نه بل تر اتللې یو ورځ دیو کتل چې اډو داغه طرف نه اډو څوک لړ راغل نه اډو خیر خبر را نغه دی چې لاړل تماشه وته وکړه نو هغه دا غي د عام خلکو نه شادوګانو د بوډاګانو مشران نه خنزیران جوړ شو دلته صرف شادوګان دي قران کې الله وجعل منهم القرده والخنازير بل زرازي چانه شادوګانو چانه خنزیران جوړ شو عقل یې ختم شو شعور یې او پیجنګلو یې کول شو دا مې خپل له دا پر دی دی ایو بل ته قتل دی ته قتل جړل به ستې جوړېدل نه درې ورځې داسې حال کې او اخر کې مړ شو اوس خلک وی چې داروون خو نظریه ارتکاب پیش کړو نو آی کې خدا سي نو اخو وی چې اول ټول خلک شادوګانو بیا ته انسانان جوړ شونه دغه پکې رقم ځای نه رااله د داروون خبره مانی او د الله نه مانی الله وی ماته نه شادوګان جوړ کړو بیا لړل ختم شو عذاب وفي مونږ د معذب کوم نه خروستو نه وباده شي هغه شادوګان ختم شو د شادوګانو خپل نسل باقاعده را روان دي او د انسانانو جدا او کله کله الله پاک کوم له سزا ورکړي د ناغیله شکلونه مسخ کړي دي او هغه بیا مړ شوی دي هغه دا شادوګان دي شادوګان ته ولې جوړول انسانانو سره مشابهت ډیر دی بس دا انسانانو لاس خپیر صدائی پشانو کو بس صرف شکلونه بدلول پکارو شکلونه بدل شو چې دا خو پیجندې شي چې هم دا حق خلق د خوشادوګان ته جوړ شي او الهام الرحمن فی تفسیر القرآن مولانا عبید الله سیندی مولانا عبید الله سیندی رحمه الله وی چې د زناور د دې خلکو نه جوړ شو نو زناور انسان کې فرق سره صرف دا چې زناور قانون نه مني په قانون عمل نشي کولی او انسانان به په قانون عمل کوي نو ګوره دې د الله قانون ماتو الله پاک دې دک جوړ کړ اوسم چې څوک د الله قانون جوړ ماتي نو کې دي چې دنیا کې نه خو آخرت کې ولادت کا سزا ورکي لکه په دغه یورپی ملکونو کې څه جوړ شوی دي بے حیايي عامه شوی ده کنه الله په خنزیران خوري هغه هم بے حیا دي دین بے حیا دي سکانو کې هم دغه شان واشته او حدیث کې راځي د قیامت پرز چې څوک دلته قانون ماتي د امام تابعداري لازم ده یو سړی د امام په تابعداري کې کته پورته نه کیږي د بخاری روایت ده د امام نمخ کې دې سر اوچتای نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پرز یجعل الله صورته صورت الحمار د قیامت پرز به د شکل د سشي د خر بشان شکل دی هغه هم کما کله په خپل سمي رواني دي هم کم کله تو کې د امام نمخ کې روان دي
نو چې څوک قوانین ماتي نو د زناورو شکل کې جوړیږي نو الله وایي یقینا معلوم تاسو ته هغه کسان چې زیاتې کو پتا سو کې پس کې زیاتې کو په ثابتې پرز د خالی فقلنا لهم نمغوی غیتا چې کو نو شیطانو قردتن خاسین شادوغان ذلیلا نو فجعلنا مونږ وګرځول دا واقعا نکالا لما بین یدیهم عبرت دا خلقو د پاره چې هغه وخت موجودو هغه وخت څوک موجودو دغه 2000 کسان او غیلا ژوندۍ دي سره وګڼه وما خلفه او درستو خلقو د پاره هغه وخت کم قوم دې نه بچو چې چا خپلم ګنا نه کو نورې منع کول وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا دا دویمه دا ګوره درې ډلې وي یو داوه چې دا ګناه کو دویمه داوه چې هغه ګناه خو نه کو خو په دې ګناه بدوم نه ګڼل او دې نورو ته به وي درېمه ډله هغه چې هغه به ګناه نه منع فرمایله نو دی به دغه دویمه ډلې به دې درېمه ته وي چې تاسو ولې دې ته نصیحت کوي الله بوله سزا ورکړي کنه نو دی به ته سوي قالوا معذره الى ربكم مونږ خو خپل رب ته صرف دا عذر یو ذریعہ جوړو چې الله بس دغه عذرونو دیو چې دعوت کو چې د الله د عذاب نه اخلاص مطلب دا دی چې دعوت او تبلیغ په دې نیت کیږي چې موږ ذمہ داری خپل سر ته ورسو خامخ jihad مو په دې نیت کیږي jihad خو دې لنه کیږي چې خلک دې خامخ هغه په زور ایمان دراولي نه یاد په دې نیت نه کیږي چې بس مطلب یې دی چې مسلمانان ډېر کو مطلب یې دی چې مسلمانان دومره دفع نشي کمزوري پاتې نشي چې غیر قومونه لري په دې مسلط شي